دا څه لږ لږ قرآن راځي، لږه لږه وحي راځي، یو ځل دی پتا قرآن راشي. د قرآن ترجمه د قرآن درس په پښتو په اردو دواړو کې سورۃ النساء 153 نمبر آیات نواله تر 158 نمبر آیات پورې لایک کې شیر کې د الله د رضا د پر الله تخپل محبت خو صرف د الله د رضا د پاره شیر کوي. نو چې کله دی ته وویل چې ځان حلال کوي نو دی او یا زرو کسانو ځان حلال کوي په دې داسې هیبت راغی. لایک کې او شیر کې تاکہ هر مسلمان پورې دا ویډیو ورسی، دا ترجمه ورسی او خاص کر عیسایانو ته دا ویډیو واورودلی شي او د دې معلومات شي. اوس ویډیو اخره پورې ګوره. څنګه چې دا کشران دي دغه سي مشران. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بات کہ کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا. په زندگی کې به داسې خبره نه اورېدلی. ویډیو اخره پورې اورئ. او خیا منګ ته الله مخامخ، منګ الله لیدل غواړو، کتل غواړو، په سترګو مخامخ. په منځ کې مولانا مفتی سید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی پاکستان والے عثمانیہ مسجد والے ایسا داسې یو خبره کړې ده چې ستاسو به ذهنونو ته کولاو شي. یهودیان وی چې موږ عیسی علیه السلام وجل دی او عیسایانو تصدیق کړو. الله وی دا دواړه به ایمان دروغ وي. که داسې یو کس وي چې هغه وی چې مال خوب نه راځي، زمونږ یو درس ترجمه دی یو لکوټي سات ووري او د خوب بوله راشي. که یو سړی وی چې زما په کور کې برکت نشي، زمونږ ترجمه په کور کې ولګوئ انشاءالله برکت پر راشي. یو سړی وی زما یقین زیات شي، نو زمونږ ترجمه دی ووري. ویډیو اخره پر ګوره. چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی بیا موږ سپارلی دی خو چاته یې ښه ونه. یو کار وکړه اوس نه دا لایک کا دا بیا هیر شي، اکثر دا لایک کې کېږي. د قرآن ویډیو، د درس ویډیو، د اذان ویډیو، د درود ویډیو، د سلام ویډیو، د دین ویډیو، د علماء بیانات، دا شیطان نه پریدي لایک کېدو ته. دا اوس زر لایک کا بیا مخې ته اوره. کله وی بدن د عیسی او روح د بل چاو، او کله وی روح د عیسی او بدن د بل چاو. دا ویډیو اوس شیر کا دا به بیا هیر شي. ګوره چې دا ته شیر کې اسوره خلک ګوري اوري، تا ته به هم اجر ملګي، ما ته به هم اجر ملګي. د خدای د رضا دپاره دا ته شیر کا مهرباني او لایک کا. اوس که څوک دا سوال کوي چې بره خو سړی ژوندی نشي پاتې کېدی، ساه به څنګه اخلي، ټمپریچر به څنګه وي. بس د دې ځای نه اوس درس شروع شو، تر اخره پورې واورئ او غور سره ورته وق کېدی. زمونږ فیسبوک او د یوټیوب د چینل د دواړو لینک یو شان دی. قرآنی معلومات او شین قرآن په جوړ دی، صحیح ده که نه؟ قرآنی یعنی @ په ولیکئ او قرآنی معلومات چې لیکئ دی کې باقي هم غټ ولیکئ، صحیح ده؟ نو تاسو ته به زمونږ فیسبوک یا یوټیوب دواړه راشي. اوس اخره پورې اورئ. دا څه لږ لږ قرآن راځي، لږه لږه وحي راځي، یو ځل دی پتا قرآن راشي. یسألوکا تپوس کی دتانا غواړي دتانا پیغمبره د وجې د ضد د عناد اهل الكتاب کتاب والا ان تنزل علیهم کتابا من السماء دا چې راوړه دیتا قرآن یو ځل د اسمان نه. فقد سألوا موسی یقینا دی سوال کړو، تپوس کړو، غوښتنه کړې وه د موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک لویه د دینا. څنګه چې دا کشران دي دغسې مشران. تا نه دا تپوس کوي چې قرآن یو ځل راوړه. موسی علیه السلام نه یې ډېر لوی تپوس کړی. فقالو نو دی ورته ویلي وو ارنا الله جهرتن، وښیه موږ ته الله مخامخ، موږ الله لیدل غواړو، کتل غواړو، په سترګو مخامخ. ارنا الله جهرتن، وښیه موږ ته الله جهرتن مخامخ. فاخذتهم الصاعقه، نو ونیوه دی لره چغې بجلی، بظلمهم په سبب د زیاتی ظلم د دی. ناګهانه تندر راغی او بجلی پړق او دی تس نشو. ثم بیا وګوره اتخذوا العجل، دی اونسس خلرا معبود اله
من بعد ما جاءتهم البينات رستو د هغې چې راغې دیتا څرګند دلایل فعفونا عن ذلك نو عفو مې وکړه معافي مې ورته وکړه رستو د دینا چې کله دې توبې وویستې وآتینا موسی سلطانا مبینا ورکړیو ما موسی علیہ السلام ته غلبه څرګند دلیل واضح موسی علیہ السلام ډیر ضرورو بدنی لوی طاقت ول الله ورکړو نو چې کله دې ته وویل چې ځان حلال کړي نو دې او یا زرو کسانو ځان حلال کړي پدې داسې هیبت راغی وآتینا موسی سلطانا مبینا ورکړو ما موسی علیہ السلام ته دلیل څرګند ورفعنا پورتمک فوقهم پاسد دی التورا تور غر بمیثاقهم اے باخذ میثاقهم ووجد غستو ددینا لوز ددی لوز می تینا واغس او تور غر می پاس بسور کو وقلنا لهم ویل دیتا ادخلوا دندشی دروازینا سجدا تابدار وقلنا لهم اموی دیتا لا تعدو زیادی مکوی فی السبتی پرز د خالقی کار بانکوی دمیو خالص تا اللہ عبادت پکوی واخذنا منهم وامغست ددینا میثاقا غلیظا لوز کلک مضبوط بیا بایمانو نافرمانی وکړه مخکې تیر شوی دی تفصیل سره فبما نقضهم ميثاقهم پس سبب د ماتولو د دی میثاقهم لوزنا حکمونه د الله وکفرهم بیاات الله او په سبب د کفر د دی د آیتونو د الله وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دی پیغمبرانو لرا بغیر حق بيد جرما وقولهم او په سبب د وینا د دی قلوبنا غلف زمون زړونه تیرو کې دي ستا په خبره نه پوهېږو ته څه وایې قلوبنا غلف یا بله معنا ډک دي زړونه زمون من خو د علم کندوان یو قلوبنا غلف زړونه زمون ډک دي د علم نه من خو اهل کتاب یو هنرمند یو تعلیم یافته یو پڑھا لکھا خلق یو منگل استاد قرآن ضرورت نشتا وقولهم قلوبنا غلف ویناد دی زمنا زمن دکتی دا علمنا بل طبع الله علیها بکفرهم بلکہ مہر وہ اللہ پزرون ددی پا سبب دا کفر ددی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراوڑی مگر دیر لگا اثر پہ نگئی وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما او په سبب د کفر د دی وینا د دی په مریم بی بی علیہ السلام بهتان ډیر لوی هغه ته لوی د تهمت الزام لګوله ورستو برازي وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او وینا د دې چې موږ وجل دې مسیح عیسی زوی د مریم استاد د الله يهوديان وی چې موږ عیسی علی السلام وجل دې او عیسایانو تصدیق کړو الله وی دا دواړه به ایمان درو وي وما قتلوه ند وجل دې عیسی علی السلام وما صلبوه نه دې پانسی کړي نه دې سولي کړي ولكن شبه لهم لیکن مشتبه شو دیتا عیسی علیہ السلام پرنگ دبل سڑی کی ولكن شبه لهم لیکن گڑبڑ شو بدی باندی دو قول علماء ذکر کئی یو دا چې کله دی منصوبه جوړ کړه چې زو او عیسی علیہ السلام قتل کو نو کم سړی چې دروازې نه دند لاړ طیطانوس دا نوم ډیر شریر سړی
نو الله مخکې عیسی علیه السلام پورته کړ او دغه سړی اخوا دېخوا ګوري کمره کې څوک نشته نو چې کله دی بار شو نو د ده دا مخ د عیسی علیه السلام شانې شبه له دی دا خیال وکړو چې عیسی علیه السلام دغه دی نو دی ووجه او بیا یې وسپاره نو دی منې خبره ګډه وډه شوه دویم قول دا دی چې د یهودیانو علماو دا پروپیګنډه کړې وه خبره یې خوره کړې وه چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی بیا موږ سپارلی دی خو چاته یې ښه ونه یو سړی دی وجلی او بیا یې ډنډوره وکړه چې موږ عیسی پانسي کې ووجه فلاني ځای کې وسپاره او دغه خبره مشهوره را روانه وه خو الله وی عیسی علیه السلام دی وجلی نه دی نه یې سولي کړی دی ما اسمان دویم اسمان ته پورته کړی دی وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او وینا د دې چې موږ وجلې دی مسیح عیسی زوی د مریم استازی د الله وما قتلوه نه دی وجلې دی عیسی علیه السلام وما صلبوه نه دی سولي کړی ولكن شبه لهم لیکن مشتبه شو ګډوډ شو دیتا وان الذين اختلفوا فيه یقینا هغه څوک چې اختلاف کوي په باره د عیسی علیه السلام کې لفی شک منه ډیر زیات په شک کې دي د عیسی نه کله وی موږ وجلې دی کله وی نه دی وجلې کله وی بدن د عیسی او روح د بل چاو او کله وی روح د عیسی او بدن د بل چاو نو ګډې وډې خبرې کوي ما لهم به من علم نشته دی سره په وجلو د عیسی علیه السلام څه دلیل الا مگر اتباع ظن روان دی خیال پسې ګمان پسې اٹکل پسې وما قتلوه یقینا او نه دی وجلې دی عیسی علیه السلام یقیني خبره ده بر رفعه الله الیه بلکې پور تک عیسی الله خپل سنتا الیه ځان ته پورته کړ یعنی دویم آسمان ته اوچت کړ اوس کا څوک دا سوال کوي چې بره خو سړی ژوندی نشي پاتې کېدی ساه به څنګه اخلي ټمپریچر به څنګه وي وکان الله عزیزا دی الله ضرور غالب ذات دی هر څه کولی شي حکیما حکمتون والده وکان الله عزیزا حکیما دی الله ضرور غالب زبردست